بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي داسې کسان دي میسیجانې کړي وي چې زه خو نو اوس روژه د شپې نیسم او د شپې خو نکاح یې و دا و داسې په پسخن باندې، او یا ویلي چې روژه خو نو یوازې په غوښو وریجو ماتېږي، په دې توتانو او شلومبو په پلانکي شي خو نو نه ماتېږي. د دې دپاره دا خلک دا میسیجان کوي، بیا یو بل ته زله استوي، په دې باندې خاندي، ساتیرۍ په کوي. دا څنګه دی؟ جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې وایي چې محترمه، د دې ویل هم ورته ناروا دی، د دې اورېدل هم، پر دې باندې خندل، د دې استول، دا یو کار هم جایز نه دی. دا خلک د الله په هغه غضب او په هلاکت باندې گرفتار دي چې هغه درواغ، هغه فسق دی خپل کار جوړ کړی، په هغه ارمان نه دی ختلی، اوس یې په دین باندې، په شعائر الله باندې ملنډې شروع کړي دي، د الله په عبادت باندې، په روژه باندې ملنډې شروع کړي دي. دا ډیر سخت ګناهکار دي، دا هغه فاسق ترین د خلکو دي. ځکه په حدیث شریف کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي هلاکت دی د هغه چا دپاره چې په خبرو کې درواغ وایي، د دې دپاره چې خلک پر ځان باندې وخندي. دا مکرر دا توري ویلي دي، وایي هلاکت دی وي د هغه دپاره، هلاکت دی وي د هغه دپاره چې دی دا خبرې کوي، درواغ پکښې کې وایي، د دې دپاره چې خلک وخندي. نو اوس خو ته په دین کې درواغ وایي چې زه د شپې روژه نیسم، د ورځې نه نیسم، او په دین کې درواغ وایي چې روژه یوازې په وریجو او غوښو ماتېږي، په بل شي نه ماتېږي. دا په دین کې درواغ ته وایه، د دې دپاره چې خلک په ځان پسې وخندي. د الله رسول درته هغه د هلاکت شرح کړې ده چې هلاک سي. او د هغه رقم په بل حدیث شریف کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه بنده چې د یو کول کوي، یو خبره کوي، د دې دپاره چې نور کسان پر ځان باندې وخندي، وایي دا به په جهنم کې دومره زیات لرې وغورځول سي لکه مځکه و اسمان، دومره لرې به وغورځول سي. دا مزاح کول جایز دی، منګر و خپل شرایط لري چې درواغ به نه پکښې کې وایه، او د هغه رقم کسب به نه جوړی، او د هغه رقم مسلمان به پکښې کې ذلیله کوې نه، مسلمان به پکښې کې ازاروې نه. که د دغو شرایطو څخه ماسې ور اخواته سي، بیا جایز نه دی. تاسو خو یو پله درواغ پکښې کې وایاست، بیا هغه دا په اسلام او په روژه او په عبادت باندې ملنډې پکښې کې وهئ، بیا یې پر هغه سربیره باندې یو بل ته پسې استوئ. نو ځکه په دې باندې دا کار ډیر زیات ناروا دی. په حدیثو باندې دا د درته پیش مې کړل، د داسې کار څخه پرهیز وکئ، او که څوک درته راواستي هغه ته هم ښه کلک زجر ورکئ، بل ته یې تاسو مه استوئ. مشکات شریف صفحه 414 جلدی 2. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.